بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د شب قدر نصرزو کلی اوسیدونکو دا زما ترزوی د نثار محمد ریاض مونږه چې کوم دی د سړک په غاړه د شب قدر او د نصرزو په منځ کې د سړک په غاړه زمونږه ځمکه وه او هغې باندې حکومت زمونږه نه بغیر زمونږ د چاهت نه بغیر هغه انتقال کړه د ګورنمنټ ډیګري کالج دپاره. د دې کالج مین وجه چې کوم دی هغه دا وه چې دلته زمونږه ایم پی اے صاحب کله منتخب شو عارف احمدزی، نو د خپل اوخي په نامه باندې دغلته ځمکه واغشتله چونکې د دې دواړو خپلو کې یو بل سره رشتم ده نو ډایرک ایم پی اے صاحب په خپله نامه نشو واغشتې نو د ده په نامه باندې واغشته. هغه ځمکه د دې سړک نه چې کوم دی سبحان الله نومې دی، هغه ځمکه در سړک نه داسې نیم کیلومیټر فاصله باندې ده. نو دی چې په کم ریټ باندې واغشتله نو د هغې په دوګ نه هم په هغه ټایم باندې چونکې د حکومت کسانو دلته د ډي سي 400 سره واضح ثبوت موږ سره شته په 98,000 روپۍ مرلۍ چې کوم دی هغه د کالج دپاره خرڅه کړله. چونکې په دغه وخت کې د کالج د دې په خپلو کې څه اټ سټ راغی، څه اختلاف پیدا شو، نو خپلو ملګرو پې شیطانت وکړو او ډي سی یې ویرو چې تا باندې موږ نیب ته ځو، نو هغه سودا د دې چونکې ونه شوله نو د دغه پلاټ قیمت زیاتولو دپاره د ډي سی او د خپلو کارندو په مشوره سره زمونږه غریبانان چونکې دغه وخت کې مونږه غریبانانو د سړک په غاړه سړک سره پیوز زمونږ نه ځمکه چې کوم دی هغه ګورنمنټ په زور بسته ځان پسې انتقال کړله. مونږه ډېرې چغې والې خو لیکن هغې زمونږه چغې ونه رېدلې او هغه 9 جریبه پټۍ دي ځان پسې انتقال کړه په 35,000 روپۍ مرله باندې 33 ریادي 33,000 فی مرله چې کوم دی هغه دي ځان پسې انتقال کړه او مونږه ته وی چې تاسو بې دخل مونږه په زور بې دخله کړو. فصل یې رانه چې کوم دی په کړي فصل باندې ټریکټر راته وګرځو او د کلي خلکه یو شور شغرب سازو زمونږه ډېره بېعزتي وشوه چونکې لکه د حکومت سره مونږ نشو ویلی. ډي سی هغه وخت چې کوم دی مونږ ته ووایي که تاسو څه حرکت وکړو زم په تاڼه کې بندومه او ټسل چې کوم دی صرف زما د دې د ترزوي دغه عارف احمدزی سره د انتخاباتو په خپلو کې لږ یو بل سره ټسل و په دغه انتقام هغې واغشته. زه بېشکه ملک دی زورور او هر یو چې د هغه ځمکه واغشتله انتقال یې کړله او مونږه ته 33,000 یا 35,000 روپۍ فی مرله د هغې پیسې 2.5 کاله وشو چې د تحصیلدار شب قدر په اکاونټ کې حکومت اچولی دي. بیا د ایم پی اے صاحب په کارندو په وجه باندې او د دې په مشوره باندې مونږه دغه پیسو پسې چې کوم دی لکه د لیونو د ډي سی د اے سی د تحصیلدار دفتر ته روزانه سلام کوو. دا 2.5 کاله زموږ وشو، زمونږه بچی خوار کړل، زمونږه په کور کې چې کوم دی بغیر د مړي نه غم پروت دی، لیکن ایم پی اے صاحب چې کوم دی په خپلو خوشحالو کې چې کوم دی مصروفه دی او حکومت ته زه دا سوال کوم چې ستا خو دومره نظر لګي کم از کم ته خو د انصاف دعوه کوې، د انصاف دعوګیر حکومت یې هر طرف ته دې راغشتې ده. عمران خان صاحب ته دا خواست کوم، د محمود جان صاحب ته چې کوم دی ده ته دا خواست کوم، وزیر اعلی صاحب ته چې تاسو د کوم ځای دعوګیر یې ته راشه وګوره تا زما 2.5 کاله وشو چې زما پیسې دې په اکاونټ کې ایښي دي چې په هغه وخت کې 95 ډالر قیمت و او اوس 40 ته ورسېده. زه خوار شم، زما مریضه خور وه، ما د هغې دپاره د تحصیلدار په دفتر کې چغې والې چې ما دا پیسې راکړې چې زه د دې علاج وکړم چې ته یې یوسمه، لیکن دا ظالمان په لکونو روپۍ موږ نه واغشتې، په لکونو پټواري ایون ورسره د دې نور ملګري چې کوم دی په لکونو روپۍ موږ نه د رشوت په شکل کې واغشتې، لیکن بدقسمتي دا ده چې د هغه پټواریانو پکې ترقي وشوله، هغې نه چا نه ګرداوران ساز شو، چا نه چې کوم دی دغه ساز شو. اوس هم چې زه پټواري له ورشم نه بغیر د پیسو نه کېږي چې اے سی له ورشم اے سی صاحب ریکویسټ کوي پټواري ته او مونږه تر نن تاریخه پورې چې کوم دی خوار وزار یو، زمونږه بچي خوار دي، زمونږه ځمکه واغشتې شوه، مونږه چې په ځمکه راتېرېږو لکه د لیونو خپل 9 جریبه ځمکه ته وګورو، 9 جریبه ځمکه هر یو ذیهوش کس دې سوچ وکړي چې د هغه نه دغسې په اونې پونې دام واغشتې شي او هغه د قوم د فلا دپاره واغشتې شي، لیکن افسوس چې بل طرف ته ورته یو مکمل خاندان ذبح کړ. د هغې دړونو نه د هغې دغه نه دا حکومت اوسه پورې هېڅ تپوس نه کوي چې ستاسو په څه تېرېږي، آیا تاسو له د چا اجرت میلو شو او که میلو نه شو، هېڅ هم میلو نه دي. مونږه دغسې روزانه د سهار نه تر ماښامه پورې خپل کارونه رانه پاتې دي، خپل کسبونه رانه پاتې دي او دې حکومت مونږ سره د حد نه زیات ظلم وکړه. په دې کې د ایم پی اے صاحب مکمل ملوث دی،
او مونږ د حکومت نه دا خواست کوم د ایجنسونو زه دا خواست کوم چې تاسو د خدای لپاره راشئ تاسو لږ د خپل انصاف وښایئ د قوم ته او د دې خپل انصاف حکومت چې کوم دی ثبوت خو پیش کړي کنه تاسو چا سره انصاف کوي هغه کس سره د چا خلاف انکوایري کوي هغه کس سره چې کوم یو بیکاره سړی دغه چې ته د زورور کس انکوایري وکړه کنه ته د ډي سي انکوایري وکړه ته دغه ایس انکوایري وکړه چې صرف په شبقدر بازار کې د تصویران په دکانونو باندې چې کوم دی وزان دي خپل یو ځان لې چې کوم دی یو اکټر ساس کړی دی او په کلو کې ګرځي لیکن دی چې د دفتر ته ورشي ته د دفتر کې کار وګوره دی د عوامو لپاره څه کار کوي هیڅ کار نشته دی زه پر زور د دې حکومت نه د الله په خاطر سره د خپل غریبۍ په خاطر سره دا سوال کوم او دا وته یو درخواست کوم چې ته زمونږ په دې کار کې هر یو ایجنسی وي او هغه انکوایري کول غواړي زه د دې د وخت د ډي سي د دې اے سي د پټواري د تحصیلدار د دې مکمل ما سره ثبوت شته زمانه رشوت اخیستې شوې دی بې درېغه رشوت رانه واغشي اوس هم چې ور مخامخ شم نو پیسې وکاږه اوس هم چې ور مخامخ شم پیسې وکاږه زه چا پیسې ورکم او وخت چې کم دی د سړک په بانک باندې چې کم دی د ځمکې ریټ چې کم دی 1,80,000 2 लाख روپیا فی مرلو مونږ نه چونکې په زور د ځمکه واغشته او افسوس خبره ده چې ته د ام پی ایز ځمکه چې کم دی هغه د سړک نه 1 کیلومتر اخواته ده زموږ د پټو شاته ده هغه ته په 98,000 اخلي چونکې بارګینګ تاسو برابر نشو او زه ایجنسو والا اوس پورې پدې کې اډو سو ګوتو نه والي شهر سو کراشي کرا دي شي ماته د های کورټ کاغذونه ما سره شته دي چې زه به دوه خم چې دا ستا کیس دا تا باندې داوا شوی او دا تا غشته ده دا وال چونکې هغه ډي سي لاړ داغه بچي و مونږه رونی ولو مونږه مکه ام پی ته پخپو کې ذبح کړو او زمونږه په پلاټ باندې چې کم دی بس داغه د پلاټ قیمت زیات شو او مغه وشو چې کم د حکومت ویج نه بکیږي اقو شو هغه وخت کې د ځمکې اوس الته زما په ځای کې په 2.5 لکه په 3 لکه روپیا مرله نشته دی او زه مکه 35,000 روپیا او پیسې راته یوم نه ملو دا ویلو پوښتلو د پاره دا ځمکه خیرات شوله نیلام شوله او زمونږه د دې تر د زوی ته خپل پاور خولو د پاره چې زه په حکومت کې په اقتدار کې ما کې دغه پاور د دامه ورکه مونږ لکه د لیونو او ار یو دفتر ته دغه چونکې برسر اقتدار او زمونږ نه چلیدا نو بس مونږه د قسم مایوسه پاتې شو زمکران لاله خو دغه سره چې کوم دی زه دا وایم چې تا واغشته 2.5 کالو شو حکومت ته پیسې ورکړي دي او مونږ نه خوارو زر مونږ نور څه غواړي ته زمونږ اخر د مونږ سرمنو کاږي زمونږ سره بشک ته خو د انصاف دا ودارې تاسو خو د انصاف حکومت کوي نو دا د کم د انصاف دی یو طرف ته بشک او زه حکومت ته دا سوال کوم چې په دې یو کیلومتر فاصله کې چې کم د ام پی ای او د شبقدر بازار په منځ کې په دې کې تا ډیګري کالج فار بوایز ساس کو دغه د پکې سپورتس کمپلیکس د پکې ساس کو او ته پکې چې کم دی د جنکو کالج د پکې ساس کو نو خو ټول ډیسټریکټ چا صدر او دغه ځکه ښکاره خبره ده ځکه چې موږ دغه د نور تحصیل نشته دی مونږ دې ته په بارها ویلي چې په مټه کې ځمکه شته دی داسې ځمکه شته چې هغه ضرورت دی ورته چې هلته ته کې لیکن چونکې هلته فورس اپلای و هلته ډنډه وه زموږ نه اورېدې کېده زموږ چا ونه رېدله او اوس هم دغسې کړی چې تاسو ته خپل فورس وښیم نو مونږ مکه خوازار لیکيږو برزو چې د کم ځای نه خلک راځي نو دا د تحصیل شبقدر د عوامو حق والی شو دا صرف او صرف چې کم دی ګونډا ته کالج ساز شو ام پی ایس پولی ته کالج ساز شو د ام پی ایس ډنډه ده کني تاسو په خپل سوچو کې چې د ادیزونه څوک راځي نو هغه به څومره زینه بدلی دا میچنه نه چې څوک راځي به څومره بدلی د تنګي د نخولر شو خو د مټې نه چې څومره راځي به څومره ټرافیک او دلته چې کم دی په اند د تحصیل چې هغه دی کې کنجسټډ او ویلیویبل ځمکې دي قیمتي دي په دغه دی کې چې ته کالج سازی د خلکو نه اخلي نو دا د سره ډېر د سوچ خبره ده ډېر د افسوس خبره چې دا علاقه زموږ د پښتنو علاقه ده او دا کم کار چې شو دا بالکل زموږ انټي کلچرل دی زمونږ د ثقافت زمونږ د اوسېدو زمونږ د پښتونولۍ خلاف دی ځکه چې دغه ته چنګشان زی الکان جنکې به یو ځای ناستي او د دې کالج جوړېدل دلته چې کم دی دا داسې دی لکه د جنکو کالج خاص کر لکه ناسور دی او فحاشۍ ته یو دعوت ورکړی دی د فحاشۍ دعوت دی ځکه چې کوم جنکې راځي تور سره به راځي جنکې به راځي او زه خو دا هم ویلی شم چې چونکې مونږ هم مشرقي کلچر دی نو په دې کې به چې د کومو جنکو زندګۍ ته خطره پیښه شي نو هغه الله پیښه او دا حکومت پیښه چې دې پسونه بهایي به زیاته شي خو چونکې څوک د چا اوري نه او هر یو سړی خپل مفادو کې هغه اخته دی لګیا دی 500 میټر دې کې 500 میټر فاصله ده درې وانو تر د ډیګري کالج د الکانو او د سپورت کمپلیکس په منځ کې خو بالکل فاصله نشته خو تقریبا یو 10 میټر ده او د دې جنکو او د دې الکانو په کالج په کې میکسیمم ډیفرنس چې کوم دی 500 میټر دی 500 میټر باندې
دا خبره کومه چې دا زمونږ کوم کیس دی په دې کې ایم پی ای عارف احمد زید ډایرکټ انوال دی. هغه مسله دا ده چې زه د قومي وطن پارټۍ نایب صدر یم د ایم سی 3 شب قدر، او د ما سره نور څه دغه نشته، بس همدغه سیاسي اختلافات دي چې موږ دته اوټ نه ورکو او د هغې په دغه کې چې دی نو دا انتقام ما نه واغسته چې زما ځمکه یې حکومت ته لیلام کړله. یو وجه خو دا ده چې د خپل ځمکې ویلو پې اوچته شوه او بل د زمانه سیاسي انتقام واخیسته. خو چونکې زه دې حکومت ته دا خواست کوم چې د بوایز کالج او ډیګري کالج او ګرلز ډیګري کالج د دې ترمنځه زیات نه زیات 450 میټر یا څه کم زیات دا نه فاصله به وي. نو چې دې ته جینکۍ د عدیزو دولتپوره ناګومان میچنۍ فرقله مټه د دې ځای نه راځي، دا به صرف نصرزو ته راځي چې دا درې واړه څیزونه عارف احمد زی په خپل کلي کې منظور کړل. ما خو د دې باره کې ډي سي صاحب سره ظفر عباسي صاحب سره دا میټنګ هم کړی چې دا په پېښور روډ باندې په یو اپروچبل روډ دی، هر سړی ورته ورتلی شي، زموږ د دعاوې نه هم کسلی شي، د پیر قلعه نه شب قدر پورې، د مټې نه شب قدر پورې، دا اپروچبل ځای نه دي، هر سړی ورته تلی شي او راتلی شي. نو آیا د ټولې علاقې نه به جینکۍ په چنچانو کې او هلکان په چنچانو کې ګډوډ ډیګري کالج ګرلز او بوایز دواړو ته مکس په چنچانو کې راځي. نو د دې نه که سبا دا خو بلکل زمونږ د پښتون کلچر خلاف خبره ده. د دې په وجه که سبا د چا تورسرې د چا بچی سره هلکه څه خبرې اترې وکړې او د هغې نه بیا خو زمونږ د پښتو ملک دی دعاوه د هر سړي ته معلومه ده چې د دشمنۍ په لحاظ سره یاد خلک دی. د دې نه چې څه دشمني جوړه شوه نو آیا چې د دې ذمهوار به عارف احمد زی وي او که نه د دې علاقې ډي سي به وي او که د شب قدر اے سي به وي.